توحید و د سنت دا عظیم قافلے ہم سفر مرگرو دا اللہ فضل احسان چی بیا مونگ پخپل عظیم مرکز کے دا سالانہ دعوتی تربیاتی تنظیمی ملکی بلکہ عالمی اجتماع کے شریکیوں دا اجتماع یقیناً دا دے توحیدیان و معاہدین و دا اتحاد اتفاق وحدت دا مین محبت دا جماعت سرا دا وابستگی و دا خپل مرکز و شیوخ و قائدین و سرا دا محبت دا اظہار عکاسی کئی او دا زمون ستاسو دا تربیت و دا فکر سازے ذہن سازے ذریعہ دا دے دا پارا چیو نوے جذبہ والولا دا دے ذہنہ واغستیشی و بیا پخپل خپل مقاماتو دا اللہ دا دین دا کتاب و سنت و دا توحید و دا سنت و دا خپل مشن کار مخ کے بوت لیش الحمدللہ اجتماع خپل اختتام طرف تا پا بہترین انداز باندے روا دوا دا اللہ رب العزت تے آغا تمام مقاصد زمون ستاسو ترلا سکی چی دا کم مقصد دا پارا دا اجتماع او اللہ رب العزت تے دا بہترین طریقے سرا اختتام تور سی جماعت شاہ توحید و سنت پدے ملک کے بلکہ بدی دنیا کے آغا واحد جماعت تنظیم بلکہ تحریک دے چے طول عمر ددی شیوخ و بانیانو علماء و اکابرینو او تردے سات پورے دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر فریضہ کم چھ دا انبیاء علیہ السلام فریضہ و اغا ادا کردے دا الحمدللہ تردے سات پورے ادا کئی او دا اللہ رب العزتنا دا امید دے چھ دا قیامت سبا پورے با ادا کی خدا دے پدے کارونو کے مقاصدوں کے یو اہم مقصد بلکہ امتیاز اور تر امتیاز ادا دے چہ ہر وقت ہر دور کے فتنہ باطل منکر پیدا شوے دے سر راپور تکڑے دے نو دے جماعت او دے جماعت اکابرین و علماء او ارکانو کارکنانو دا اغا باطل منکر تردید کڑے دے و اغا مخلوق خدا تا پگو تکڑے اغا منکرات کد شرکیاتو پشکلو اغا منکرات کد بدعاتو پشکلو کد رسم و رواج پشکلو قبر پرستی و رسم و رواج غلط یا ہر دور کے نوے فتنہ نوے منکر را پورتا شوے دے یا تردے پورے چپا اقتدار باندے ناس مقتدر طبقہ ای کلا سمنکر کڑے دے دا جماعت میدان عمل تراوتے دے کہ کلا پا دے ملک کے دخز غیر شرعی حکمرانیوہ دا جماعت صف اول کے ولاڑو او دا آغا منکر رد کو بہرحال دا دے تر امتیاز دے چہ ہر دور ہر وقت ہر فتنہ ہر منکر مخ تراغلے دے جماعت او دے جماعت کابرین علماء داغی تردید کڑے دے دا نوے دور دے نوے دور زان سرا نوے فتنے منکرات روڑل 20ویں 21ویں صدی دا او دا فتنو دور دے نوے نوے فتنی دی
او هغه نوې فتنو کې ګڼې فتنې کله د انکار ختم نبوت په شکل، کله د انکار حدیث په شکل، کله د جدت پسندې د اباحت پسندې په شکل، کله په یو عنوان او کله په بل عنوان او کله په یو نوم او کله په بل نوم. خو خاص کر د نوې دور کې چې ډیره غټه فتنه ده او امت ته یو لوی چیلنج دی د دې 21ویں صدی، هغه یو وحدت ادیان او دویم الحاد او تشکیک چې دا په دې امت باندې ډیر لوی زور شور سره حمله آور شوی دی. یو دور داسې و چې په دې امت د یونان د فلسفې حمله وه او د هغې فلسفې په نتیجه کې معتزله پیدا شو. هغوی د اسلام احکام هر څه په عقل باندې تللو کوشش کو. د هغوی د ناقص عقل کې که چرته د شریعت یو حکم نه دی راغلی د هغې نه انکار کړی دی. نن په دې امت باندې د مغربي فلسفې او فکر یرغار دی او هغې نن په دې ملک او دنیا کې ملحدین پیدا کړل، دارنګ د وحدت ادیان داعیان پیدا کړل، اباحت پسند او جدت پسند پیدا کړل. هغوی د اسلام او د دین د احکامو هغه تشریح او تعبیر کوي چې هغه د مغرب د رضاوي او مغرب په خوشحاله شي، او یا د الله د احکام او دین او شریعت متعلق د مسلمان امت او خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ نوجوان ذہن کی شکوک شبہات پیدا کی. مولانا ابوالحسن ندوی خپلو تحریراتو کې لیکي 21ویں صدی دا د ماده پرستی او د الحاد او د تشکیک دور دی. نن ډیر لوی الغار د دغه الحاد په شکل او د تشکیک په شکل باندې په دې امت باندې حمله آور دی او د هغې کوشش دا دی چې دا مسلمان امت خصوصاً نوجوان نسل، عوام، تعلیم یافتہ طبقه یا مرتد کړی شي، که مرتد نشي کم از کم په خپل دین اسلام شکی خوشي. او د هغې دپاره دوه غټې ذریعې نن سبا استعمالیږي. یو میډیا ده، دا د هغې دپاره غټه آله ده او ذریعه ده، او دویم عصري تعلیمي ادارې دي چې هلته لګیا دی الحاد او تشکیک لګیا دی پیلاویږي. زه اکثر دا خبره کوم، والدین بچه یونیورسټۍ ته کالج ته دې دپاره ولیږي چې هلته به دی ډیګري والی، ډاکټر بشي، انجینیر بشي، بل څه فن تعلیم به حاصل کی. یقیناً ډیګري خو ځان سر روړي خو ایمان هلته پرېږدي. ځکه هلته څه بعضې ملحدین، ایتیسٹ، اباحت پسند، سیکولر اور لیبرل مائنڈ او ذہن والا پروفیسران زما او ستا مسلمان بچی ته الحاد، تشکیک، دارنګ سیکولرزم او لیبرلزم پڑھاوی. اچھے هلته ناراضي په قرآن شکی وي، په رسول الله شکی وي، په دین شکی وي، د الله باره کې شکوک شبهات په ذهن کې پراته وي. خبره ما دا کوله که داسې دورو شرکیات بدعات په زور باندې و، زما اکابرینو، زما اسلافو، زما شیوخو شرک بدعت نه دی برداشت کړی، نو نن با انکار خدا، انکار رسالت، انکار قرآن، انکار مذهب څنګه زما مشیوخ او زما کابرین او زما کارکنان برداشت کی؟ دا چری نشي برداشت کېدی. مونږ الحمدلله د توحید او سنت په مسله کې او د هغې مقابل کې د شرک بدعت او د باطل رسم و رواج باره کې حساسو، او زما دا اکابرین، دا شیوخ نن هم حساس دي. نو یو سړی را پاسی یا یو طبقه را پاسی، هغه نن د اسلام نه انکار کوي، د اسلام باره کې تشکیک پیلاوي، د الله او د مذهب نه انکار کوي. هغه زما دا شیوخ، زما دا ارکان چری نشي برداشت کولی. دا یقینا مولانا ابوالحسن ندوی رحم الله وی دا د دې دور ډیره عظیمه غټه فتنه ده.
او ماوی تعلیمی اداره عصری او میډیا دا غي د پاره استعمالي یو دور داسیو چې په دې بری صغیر کې لوی فتنه وا داسې فتنه چې هغه دا ټول امت د الحاد زولې کې غرزولیو هغه ته فتنه اکبری ویل کیږي دین اکبری او دین الهی اکبر جوړ کړو پاغه وخت کې مرد درویش او هغه عظیم رهبر عالم حقو عالم مجدد الفسانی رحم الله داغه مقابله د پاره پاسېدلو تاریخ وای ک په بری صغیر کې مجدد الفسانی شاه ولی الله نوې نو خدای خبر چې په بری صغیر کې به د اسلام څه حالت هغه اسلام دفاع د الہاد او د وحدت ادیان تردید هغه مجدد کړو او دا غین آباد سل کال بعد تقریبا شاه ولی الله د دین د اسلام دفاع کړه او اسلام د یو نظام په شکل کې مخلوق ته پیش چونکه شاه صاحب چې کم وخت لګیا دی حجت الله البالغ علی کی هغه خپل د اسلام فکر د اسلام معاشی نظام سیاسی نظام او د اسلام کم چې ورته هغه ویل کیږي سماجیات اچ پیش کوي بعینه هغه وخت دی چې الته انقلاب فرانس شروع دی او مغرب کې دانن چې د مغرب کم الحاد تشکیک د مغرب کم نظام او سیستم دی د اسلام مقابله کې داغي بنیاد خوستل کېده او د خواشا صاحب داغي په تردید باندې لګیاو د اسلام نظام خلکو ته پیش ک شاه صاحب او مجدد الفسانی رحم الله ماوي که بری صغیر کې علما وی تاریخ وی نوې نو د بری صغیر نه د اسلام جنازه اوته وا خو هغه مجدد داغه فتنه اکبری خلاف هغه یو د فولاد غر داغه مقابله کې جوړ شو تکلیفونه رالل جیلونه خوړل او هغه فتنه الحمدلله د بری صغیر رکشوا او داغه د مهنتونو نتیجه وا چې په بری صغیر باندې یو عادل پوی عالم حکمران د اورنګزیب علمگیر په شکل باندې بیا راغی دا داغه د مهنتونو ثمره وا خبره ما دا کولا چې یو وخت داسیو چې فتنه اکبری وا خو لیکن وحدت ادیانو دا فتنه اکبری اصل وحدت ادیان اکبر د دې قائلو د دې دایو دا فکر جوړ کړو فیض او ابو الفیض او فیضی دا ذهن والا جوړ کړو داغه په دې فتنه پس شاته د دې دواړو ذهن چې کار فرماو خو هغه دا فکر د دې دای چې دا تمام مذاهب څومره چې دي یهودیت ته عیسائیت ته اسلام دی هندو مذهب دی بدھ مت دی سکھ دی دا تمام بس الله تزان رسي دا ټول د الله د رضا لپاره لګیا دي دا ټول په حق دي بس اپنا چھوڑو نہیں اور دوسروں کا چھیڑو نہیں دا فلسفہ والا کنن چې شروع دانن چې بس په بل چا رد مکوا چې رد نه کې قرآن صد پار راغله دی چې رد نه کې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون څه مطلب قرآن او د پیغمبر احادیث او د اسلام سورلسو کاله تاریخ په دې باندې گواه دی حق اسلام دی حق د اسلام تعلیمات دي دی وخت کې اوس هم دا آواز لګي هغه وخت هم دا آواز لګېده نن هم وحدت ادیان والا دا خبره کوي چې دا څونه فرقې دا څومره مذاهب دا څومره ادیان دي بس دا ټول الله ته ځان رسي وحدت پکار دی یکجهتي پکار ده روادات پکار دي او دارنګ چې دی نو هماهنګي پکار دا داغي مشن دی دی وخت مونږ وایو دا تمام مذاهب یو نه حق یو دی وحدت ادیان نه وحدت حق پکار دی فماذا بعد الحق الا الضلال حقی اب اسلامی دا اسلام نه علاوه نه بل مذهب حق کې دی شي نه بل دین حق کې دی شي او هغه وخت د دې وخت په نسبت دومره خطرناک نو ځکه چې نن کم د مغربي فکر او فلسفه الحاد او وحدت ادیان شاته څومره مشندري کار کوي نن میډیا دا د حکومت اقتدار وسایل دي
اخبار دي سوشل میډیا ده د هغې دپاره نام نهاد دانشوران ولا تیار کړی شوي دي قسمه قسم حربي طریقې استعمالیږي د اکبر په وخت کې صرف د فیض ابوالفیض او فیضي نه علاوه بل اسنو اکبر سره هغه سوشل میډیا نه ونن چې خلق نن دا مغرب سره هغه اخبارات رسایل جراید نشته هغه آلات اسباب نه هغه سره نو نن چې کم د مغربي فکر او فلسفې پسې شاته دي او هغې لګیا دي څونه زور شور سره لګیا دي د وخت کې یقینا دا فکر او د مغربي سوچ او فکر او د تهذیب او د کلچر جنگ دی او امت یقینا د هغې نه متاثر دی نن تقریبا د دې امت فرد ملک قوم قبیله افراد نارینه زنانه د هغې نه متاثر دي دا دومره غټه خطرناکه فتنه ده چې مقصد د هغې دا دی چې اسلام صرف برای نام پاتې شي د اسلام کم د اعتقادیاتو نظام متاثر کړی شي عقیده د الله د وجود وا د توحید وا د الله د وجود باره کې تشکیک پیدا شي د نبی علیه الصلاة والسلام او د انبیاو د رسالت وا د هغې باره کې شک پیدا شي د الله د کتاب باندې ایمانو د قرآن متعلق شک پیدا شي عقاید و نظام هم متاثر کړی شي د اسلام د اخلاقیات و نظام متاثر کړی شي د معاشرت نظام متاثر کړی شي د اسلام تهذیب او تمدن متاثر کړی شي د اسلام معاشي او سیاسی نظام متاثر کړی شي او صرف اسلام د یو چند سو عبادات او رسومو پورې خاص کړی شي لکه څنګه چې دا یو محاوره ده وی ملا کی دوڑ مسجد تک ملا کی دوڑ مسجد تک مصداق جوړول غواړي دا فتنه ده خطرناک مونځ کوه ګرجې ته ځه جومات ته ځه دا بدکار نه دی دا د امریکا په امریکا کې هم نه بندوي دا د برطانیه په برطانیه کې هم نه بندوي دا د روس په روس کې هم نه بندوي اسلام سره چې جګړه ده د اسلام د عقایدو نظام سره ده اسلام سره چې جګړه ده هغه د اسلام سیاسی نظام سره ده معاشي نظام سره ده سیاسی نظام سره ده او تهذیبي او تمدني نظام سره ده نن حمله د مغرب د طرف نه زمونږه په تهذیب باندې ده زمونږه په کلچر باندې ده زمونږ په سیاسی نظام ده زمونږ په فکری نظام فکری الحاد فکری ارتداد نن شروع دی په امت کې خو بهرحال خبره مانه اوږده شوه هغه مولانا ابوالحسن ندوي یو کتاب لیکلی دی عربی کې نوم یې دا دی ردتن لا ابا بکر لها نن هغه ردت شروع دی په دې امت کې خو افسوس دا دی چې ابوبکر نشته د هغې دپاره ابوبکر پکار دی کله چې د نبي علیه الصلاة والسلام د وفات نه بعد ردت شروع شو نو میدان عمل کې هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړو او دی ویلو اینقص الدین وانا حی دین ته به نقصان رسی ابوبکر به جمدی دا داسې جمله وه دا داسې فکره وه دا داسې یو دا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو داسې جامع خبره وه چې تاریخ او سیرت والا لیکي که په سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې اس کتاب نه وی لیکلی شوی د هغه سیرت او سوانح مخې ته نه وی راغلی نو دا یوه جمله د ابوبکر صدیق د تمام سیرت او د هغه د سوانحو عکاسي کوي بس ابوبکر سو ادغو اینقص الدین انا حی ابوبکر صدیق د هر الحاد فتنې مقابلې ته راوتی و خبره دا ضرورت د دې دی چې نن مونږه د دې دور د نوې جدیدو فتنو د دې دور د نوې باطلو فرقو او د هغې ادراک او شعور پیدا کو څنګه چې زمونږ مشن د توحید او د سنت مشن دی دا هر باطل منکر تردید دی نو دا هغه زړو سره سره نن په دې وخت کې چې کم نوې فتنې نوې فرقې او د امت ته لوی لوی چیلنجونه دي هغې باندې هم دا نوجوان علما فضلا کارکنان ځان پوی کی او دی هر دور د پاره الله خلق منتخب کوي ښکاري داسې چې د الله قضا او فیصله دا ده چې مونږ تاسې دې دور د پاره منتخب کړي وو اشاعت توحید او سنت د باطل او د منکر د رد د پاره دې دور کې منتخب کړی دی
نو د دې دور ادراک پکار دی، شعور پکار دی، او کم چې د منکر رد دی هغه منکر رد دپاره ځان تیارول غواړي. خصوصا کارکنانو ته زه دا وایم، نوجوان فضلاو ته دا وایم چې په دې دور ځان پوه کړئ، د دې دور مغربي فلسفه باندې ځان پوه کړئ چې د هغوی فلسفه د هغوی فلسفه رد کړی شي، د هغوی الحاد په دغه طریقه رد کیږي، د هغوی کم زمون خلاف فکری جنگ شروع دی دا په دغه طریقه باندې رد کیږي لکه څنګه چې زمون اکابرینو هغه د یونان فلسفه نصاب کې شامل کړه، ځان پې پوه کړه دې دپاره چې د یونان په فلسفه باندې د یونان هغه فکر رد کی. نن ضرورت د دې دی د دې دور اسلحه پیژندل غواړي، د دې دور اسباب پیژندل غواړي، د دې دور جنگ طریقه زده کول غواړي او په هغه منهج او طریقه باندې کار کول غواړي. قرآن چې ما کم آیات لوستې و هغې کې م الله رب العزت هم دا فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. مؤمنانو که چرته د کافرو اطاعت کوئ نو تاسو به په خپلو پوندو په شا باندې د خپل دین ایمان نه واړئ او نقصان به ومومئ. نن یقینا ماوې کوشش د مغربي فکر او فلسفې د الحاد او د وحدت ادیان دقه دی چې دا امت مرتد کړی شي، او که مرتد نشي نو کم از کم دا ده چې په خپل دین اسلام باندې شکی خو کی. الله رب العزت ته زمون دا قافله، دا د حق، دا جماعت، دا مرکز، دا شیوخ زمون دا قائدین الله تل تر تل لري او زمون د جماعت نه دی هر دور کې د حق بیان او د باطل تردید والا کار واغستلی کی او الله رب العزت دې په دې باندې مونږ نه راضي شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.